بلا عذر قبله ته خپې غزي یا بلا عذر قبله طرف ته توکانې تو کی تشی مشاز یا ډکو مشازو کې قبله ته مخ وی یا شاوی ور حدیثو کې دینه من راغلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه چا چې قبله طرف ته لاړې او تو کله د قیامت پورز بده سه حال کې الله ته پیش کیږي چې دک لاړې بده د سترګو په دې مینس کې پرتی وي دلته شرمېدلې به الله ته پیش کیږي د قبله احترام په مونږ به تاسو فرض دی تشه یاډه کې میچاز کې لیټرین کې نو دسه انداز کې بکینه چې ستا مخ قبله ترانش ستا شاه هم قبله ترانش یعنی دسه نه بنه کینه دا قبله د دې طرف دا د قبله مخالف سمت ته دا سه بنه کینه دا سه بکینه ادب او احترام ضروری دی که هر ځای کې کو لیټرین کې وي او کو په صحرا کې چرته ناشته ته شجاعت کو امتیاز ہوتا قبله تبه مخکې هم نه قبله تبه شاکه هم نه بالکل داسه بکینه بل حدیث کې راځي اعلاء السنن کشتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړی اولې غلو چې د خلکو ته امامت کا وجمه ورکا دا غي د غرمه جمع لاړو غرمه جمع ورکولا د جمع حالت کې فتفل فی القبلة وهو يصلي بالناس جمع حالت کې داغه ته د لاړو تو کولو ضرورت را پیښ شو نو قبلي طرف ته لاړې تو کله چې کله بیا د مازیګری مستیم رالو نبی علیہ السلام بل صحابي ته ویل تلاش ناغه ولنه چې کم لګلو سره یره پیدا شو چې نبی علیہ السلام دوباره ما ته ونه ویل چرته زما متعلق حکم راغلی دی سخت تاسو کو چې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم تاسو زونه لګلم زما متعلق څه حکم راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایل نا ولکنک تفلت بین یدیک وانت قائم تؤم الناس تا خلکو ته جمع ورکول او د جمع په حالت کې د قبله طرف ته لاړ او تو کله فاذیت الله والملائکه د دې عمل په وجه ته الله ته تکلیف ورکوم فرشتو ته تکلیف ورکړي ته به نور امامت نه کوي د دې عمل په وجه د امامت د مصلین لرکو مونږ پروا نه به چار سر تم لاړ او تو کله قبله تم مخکړي قبله تم جی خپي غزولي بلا عذر کو یو انسان ته عذر یي مثلا موس کوي او هغه معذور دی او صف کې ناس او خپل قبله ته جندا عذر دی د دې گنجائش شریعت پر غوسته دی خو بلا عذر د اهانت په نیت باندې قبله ته د خپل غزول دی دا صحیح نه دی خاروره دک شان قبله طرف ته لاړ او تو کله تشی مشاز د اخوا مخ کو کوي یا ټکی امتیاز دا د قبله به احترام کې راځي د قبله احترام په مونږ تاسو باندې فرض دی